عمر رضی اللہ عنہ دعا وغوښته چې یا الله ماله په مدینه منوره کې شهادت راکړې. صحابه حیران شو چې په مدینه منوره کې خو جهاد هم نشته دی، په مدینه منوره کې خو جهاد فرض هم نه دی، څنګه عمر شهادت غواړي؟ هغه د شهادت په یکم محرم الحرام باندې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه جمعات ته راغی او جمعات کې جامع ته ور مخکې شو. هغه مجوسی کافر ځان را رسولی دی، هغه سره خنجر او هغه خنجر به هغه روزانه به هغه په اور ته نیو، هغه به یې تېرولو، هغې نه پس به بیا د زهرو په اوبو کې ایښو او هغه به دا ویل وایي که دې د زخم د وجې مړ نه شي، هغه به ویل که دې د زخم د وجې مړ نه شي، د دې د زهرو د وجې خو به مړ شي که نه. هغه عمر رضی الله تعالی عنه کله چې مسجد ته راغی، کله ورمخکې شو، جمع ورکا الله اکبر الحمدلله رب العالمین. هغه مجوسی کافر هغه ورسره دې خواته شاته ولاړ دی، هغه خنجر یې پټ نیولی دی، تیاره د صحابو ته پته نه لګي. هغه چې کله جمع ته ورمخکې شو، امیر المؤمنین چې په 22 لاک مربع میل باندې خلافت کړی دی، هغه عمر جمع ته ورمخکې شو. کوم عمر چې رب کائنات محبوب پیغمبر فرمای په کوم لار چې عمر لاړ شي په دغې شیطان نشي تللی، هغه عمر کوم عمر باره کې چې راځي د هغې عمر په موجودګۍ کې به د هغه حکمرانۍ وخت کې به د هغه په ژوندۍ باندې به د هغه په ژوندون باندې به یو چیلی به پردي پټي ته نه شو تللی. هغه نه دومره هر څه یېرېدلي وو، ما ویل دومره تقوا واله وو، دومره عاجزۍ واله وو. هغه عمر چې د اختر ورځ وه د هغه په کپړو کې 12 پیوندونه لګېدلي وو. هغه عمر چې کور کې به نه پروته، هغه یو بار پټي کې به د یو ونې لاندې پروت وو. هغه عمر چې هغه کې جلال وو، هغه عمر چې په هغه کې تقوا وه، هغه عمر چې په هغه کې عاجزي وه، هغه عمر جامع ته ورمخکې دی. هغه مجوسي کافر راځي، هغه عمر کې ورمنډي، هغه عمر کې خنجر ورمنډي. علما فرمایي 4 ځلې په خنجر باندې ووهلو، داسې تې آر پار تې اوښکه په هغه خنجر باندې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه مجوسي کافر هغه ټوکړې ټوکړې که، هغه په وینو رنګ که، هغه د جمع په ټایم کې په مسجد کې د الله په کور کې هغه عمر رضی الله تعالی عنه ټوکړې ټوکړې که تر دې پورې چې د هغه د خېټې مبارکې نه هر څه بهر راووته. هغه عمر رضی الله تعالی عنه هغه جمع نه رارسته شو، شاته بل صحابي ولاړ دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته وایي ورمخکې شه جمع پوره که. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه جمع ته ورمخکې شو، هغه جمع پوره که. دغه ټایم کې صحابو ته پته نه ده لګېدلې چې عمر باندې څه چل وشه، ځکه چې تیارم وه او د صحابو داسې منځونه و چې هغې به د څه نه خبرېده نه. د مونځ په ټایم کې به مکمل توجه الله رب العزت ته وه، په هغه ټایم کې به هغې د څه نه خبرېده نه. هغه صحابه فرمایي په کوم ټایم کې چې دغه مجوسي کافر د چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې خنجر ګزارونه وکړه او 4 ځلې ورکې داسې ورکه ور وښکتې، د هغه بدن مبارک یې ټوکړې ټوکړې کړه. په دغې کې چې کله دغه مجوسي کافر دې تښتېدو، صحابه وایي دغه کې چې کله دا مجوسي کافر تښتېدو ځان یې وښکو، په دغه کې ځان سره د 14 صحابه کرام نور شهیدان کړل. اخیره کې یو صحابي دی هغه سره یو غټه کمبل غوندې وای پې د پاسه ور واچوله چې ده ته پته ولګي د زه اوس ګیر شوم. ګیر شو، هغه پې کمبل ور واچوله. صحابه وایي مونږ ته صرف دومره پته ولګېده چې اول د عمر رضی الله تعالی عنه جمع ته ور مخکې و د هغه اواز و، بیا بدل شو. صرف دومره وایي پته ولګېده چې مخکې داسې لږ شور راغی، نور پته راته نه لګېده. لهذا عمر رضی الله تعالی عنه کور ته بوتله، کور ته یې بوتله، د هغه مونځ خو پاتې و. عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ماله اوبه راوړئ. هغې ورله په جام کې اوبه راوړئ، هغې ویل کسکې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ماله په کوزه کې ډېر اوبه راوړئ، زه اودس کوم، ما ته مونځ پاتې دی. ما ویل مسلمانه راشه د مونځ اهمیت وګوره، عمر بدن ټوکړې ټوکړې دی،
عمر په وینو کې رنګ دی د عمر خېټې مبارکې نه هر څه بهر راوتلي دي په هغه ټایم کې هغه وایي زه مونځ پوره کومه ما ته مونځ پاتې دی زه اودس کومه هغه بیا ورته وروړې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي تاله خو دې وخت کې اسلام تیمم اجازت هم درکړی تیمم وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ما ته دا خبره ته مه ښایه دا ما ته پته ده زه په دې مسله تا نه ښه پوهېږم زه اودس کولی شم او زه اودس کوم اودس یې وکړه اودس نه پس عمر رضی الله تعالی عنہ بیا وایي تکیه روړئ زه مونځ کوم ما ته مونځ پاتې دی وایي مسلمان هغې نه پسې مونځ پوره کړه دا د عمر شان دی دا د عمر مقام دی دا د عمر شان دی بیا چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ مونځ وکړه چې کله مونځ نه فارغه شو د شهادت ټیم دی د صحابه ورله تسلي ورکوله ورته وایي عمر خفه کېږه ما الله به خیر کې وایي بچ به شي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي بس دی بچ کېږم زه نه زه ځم اوس شهید کېږم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی وو وایي چې کله ستا د خېټې مبارکې نه شهده بهر ته روزي په هغه ټایم کې به ته شهید کېږې هغه ویل وایي اوس زما د خېټې مبارکې نه شهده راوتي دي وایي زه به اوس شهید کېږم پاتې کېږم نه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ای عبدالله ته لاړ شه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبینا عائشه رضی الله تعالی عنها نه اجازت را واخله او هغې ته ووایه چې زما بابا جان امیر المؤمنین خلیفه دوم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو خواته ابوبکر صدیق دفن دی ورسره محمد رسول الله دفن دی وایي که ته مالې اجازت راکړې زه به په دغې ځای کې ورسره به زما به دفن کړي هغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغو دروازه یې وټکوله د عایشې رضی الله تعالی عنها عایشه عنها ورته وایي څوک یې ورته وایي عبدالله ابن عمر یمه ورته خپل بابا جان را لېږلی یمه وایي که ته ماله اجازت راکړې چې زه د خپل پیغمبر سره په دې خواخوا کې ښخ شمه عایشه رضی الله تعالی عنها په ژړا شوه او هغې ورته بیا وویله وایي دا ځای خو ما د خپل ځان دپاره پرېښی و خو زه په خپل ځان باندې عمر له فوقیت ورکوم وایي دفن دې کړی شي هغه عمر رضی الله تعالی عنه پته باندې چې اوس به څه خبر راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل سی ویل عبدالله ابن عمر تعالی ورته مبارک دې شو اجازت یې درکو عمر رضی الله تعالی عنہ خوشاله شو کله عمر تعالی بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره وګورا د مدینه منورې ټول حکیمان ټول طیبان ورله راغونډ کو هغې سره کارونه شو سویل زه درله د بهر نه هغه راولمه زه ورله د بهر نه حکیم راولمه عمر رضی الله تعالی عنہ په کټ کې پروت دی عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه ته وایي ما دې کټ نه کوز کړي په ځمکه باندې مې څومله وایي هغې کټ نه راکوز کړه په ځمکه باندې څوملاستو وګوره د امیر المؤمنین ته چې په 22 لاک مربع کیلومتر باندې هغه خلافت کړی دی د ټولې دنیا بادشاه دی د ټول مسلمانانو بادشاه دی لیکن هغه په ځمکه باندې څوملې په خور باندې مخ را داسې کو او په مخې په خورو کې کېښو په خورو کې کېښو وایي چې رب ته زه په داسې حالت کې ورشمه داسې د عجزې په حالت کې ورشمه په وینو کې سور زه رب ته ورشمه په ژړا شو صحابه ورنه تپوس کوي ولې عمره د مرګ نه وېرېدې عمر ورته وایي د مرګ نه یم وېرېدلی وایي ما بادشاهي وکړه زه به اوس الله له څه جواب ورکومه اوس چې زه الله مخې ته ورځمه زه به الله ته څه ویمه وایي مسلمانه په اخري وخت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ سره هغه سره د الله نه ویرېږي د الله ویره ده ورسره چې هغه صحابو باره کې الله رب العزت په خپل کتاب کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دې نه راضي یم دې زما نه راضي دي په جنت کې ورته د ټیکټ زیری ورکړی دی هغه صحابه دومره د رب نه ویرېږي د
دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الله الله فی اصحابی زما د صحابه مبارک د الله نه یریږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څوک چې زما د صحابه تذلیل کوي اغي سره ناشته مکوي اغي سره دوستی مکوي د اغي په جنازه مو درېږي اغي ته سلام ما چوي اغي سره رشتہ مکوي دا چا سره څوک چې د صحابه ګستاخی کوي څوک چې صحابه پسې بد را دی وای لہذا عرض میں داو چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای سوارلا هغه ورله حکیم د بل زین را روان کړي دي په منځلاره کې هغه حکیم ته وای پیسې بس لاړ شه واپس شه حکیم ورته وی والی وی تا غوسه د خپل پلار علاج له بوزما کنه هغه له زو کنه او ورته وی هغه ګورا پردي چیله پردي پټي ته لاړ نو وی بس تی عمر وفات نو ګورا عمر چې در کمی پورې ژوند دی وو پردي پټي ته مسلمانه چیله نشوتله الله اکبر سار د عمر نه ردی پټی ته چیلې نشوتله لیکن چې عمر شهید شو ردی پټی ته چیلې لاړه تم عزت مند مسلمانانو رونو تاسو وکاته د عمر رضی الله تعالی عنہ شان داغه مقام داغه مرتبه او داغه عظمت